چې دې ته د چا ویلې ده چې چا په حق کې ویلې ده چې په کوم ځای کې ویلې ده چې په کوم خلکو مخ کې ویلې ده چې کوم انعام ورکړی شوی ده هغه ټول یعنی مایه او ممتاز او عدیم النظیر او عدیم المثال ولی ځکه چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې ویل شوی هغه عدیم النظیر او عدیم المثال د خدای مګا بشک چې بنده ده نور کل بار صفات تھی محمد کی صفت پوچھو خدا سے محمد کی صفت پوچھو خدا سے پوچھئے شان محمد چچا ویلے دا اغا پا اعتبار دے شعر و شاعری سر دورا بڑی درجے شاعر چدے شاعر دبلا شاعر دنک شاعر اجداد طول شاعر دو مرون شاعران دو مور شاعران دو ترورانی شاعران خمسا دو جواب دی دو اولاد المسیح کا مسیح ہم دینا والا لوی شاعران چکتا حماسی کو مزرب والا واقعہ میں دلتا بیان کرے بہرحال کام دا موروسی چو شاعر و او شعر و شاعری و میراث کے دو تجواب پر او نور پکاکو کی دورا موقع نوا تاسو ته یو عجیب واقعا بل نور ته نه کړی تاسو ته یې کام لا ماشومان نه شاعر چې د لا نابالغ وو د ممتاز شاعر د کانا اقبال چې دا ورکه ولی تاسو دې اړیدل چې ګورا ماشوم په ځانګو کې لا پیژاند دا ځنې صلاحیتونه قابلیتونه استعدادونه اعلی قوالي کې سړي ته جوړي حاصل لکه هغه د اقبال متعلق مشهوره ده چې دو لوبې کولې نو هلته شاعرانو مشاعره کوله بیا به مو فوټبال ورغی نو اخر یې ونونې وینې ورکاو بس هلکانو دی ور واستو چې ګوره ته کوره نږدې دی ونه راخیستی شي نو چې دی ورغی بیا موږ ویلې چې تاسو ته موږ وویل بار بار چې دې ته بیا مرستو فوټبال دې طرف ته ما ولو نو بیا مو ولې دې طرف ته وویستو او موږ په مشاعرې لګیا او دې په ملګري طرحه اچولې ده په مشاعرې کې ډېره مشکله ده د دې جواب موږ نشو کولی او تاسو موږ ډسټرب او پریشان نو دلته وویل دی لا ماشوم چې څه شي طرحه نه یو پرې وخندل چې ماشوم ته په دې څه پوهېږي ما دا فوټبال واخلم دې دې چې نه وي وایي څه شي طرحه نو یې طرحه دا اچولې باندې طرحه وایي یو شاعر مصرع و تاچولے ہو چی تب گری تھی زلف میرے یار کے رخسار پر تب گری تھی زلف میرے یار کے رخسار پر چلی ما یار کے رخسار بانے دا زلف کل اخوری والی شوی نو دو جواب کیوں تو ہوئے لیکن اب آسان دو تا مصرع بلا کسی پورا یار نے جب سر ہلایا وصل سے انکار چالتا والی والی شوی کا سے چاہتا سب پتہ لگی کہ کلا والی والی و یار نے جب سر ہلایا وصل سے انکار کر چکل یار سر کو فضاؤ اور دی مثال نے انکار ہو کر اسے کہہ رہا زلف میرا سے مخمان چلی بہرحال نعمان ابن منذر مشہور بادشاہ نو التا نابغی زبیانی سر کی چوٹی شاعر دانا بغیر زبیانی ورد ہے نعمان ابن منذر تا او دتا ایوہ قصیدہ ہو گیا بہینے کے دا شعر ہو تخف الارض ان تفقدک یوما تخف الارض ان تفقدک یوما وتبقى ما بقيت بها ثقيلا جسمك بس پکش تخف الارض انت زمکه بسپکه شي کچېرته یوه ورځ ته په ځمکې نه وې نو ځمکه به چې سي سپکه شي چې تر څو پورې ته په مخ د ځمکې یې نو ځمکه به چې وي درنه تو شاعر خو مقصد دا و چې ته دوره وزني سړی ته دوره محتم سړی
چې ته په وخت ځمکې باندې یو ډېر لوی چې حسین سړی لیکن بادشاہ د دې نه غلط مقصد واخیست چې دا خو ما حج ودا دا خو ما تعریف تا نه وکړه دا خو تا ما چې وکړه حج وکړه ځکه دې خو دا مقصد چې زه په وخت ځمکې نو ځمکه په ما چې دا درنه ده یعنې زه په ځمکې چې یم بوج پته یې نه دا نه په ما چې دا بوج होते हैं शाह असलार से का जवाब दियो को होती का तब सवाल करे का जवाब देना का जवाब दियो को सद तूफान दी नाम का जवाब देना को सर्द कलाम सर्द का नाबी गई सुबियानी आराम है जुहैर से का आप दुनी को और मुशक सड़े होते हैं कि हजरत दास की सदा ये होते हैं कि दा खुदा से खबर दी कि लर्ब सहरा का माफिल हाल ज़हन चदा बंद د شاعران داسې چې کله ذهن کلاو وي نو په لږ وخت کې څو غزل چې تیار دي ته واردات وایي او کله ذهن چې سي بند شي ذهن چې سي بند شي نو چې ذهن بند شي نو بیا مقصد په زور جوړي پورا هفته کې یو شعر هم جوړولای نو دې ته انقباض حالت ته نو کله څه حالت کې بس وي او کله حالت کې چاوي قبض زهير से मान हम हालत के कब्ज करी زهير से शायरी आता उसका मालूम हुआ नो तेरे क्लास का सहारा तो नो टूल मर्द शेर और शायरी का सहारा गान माने खलक करी चेत दरिया पर गाड़ी नास चेत पर गाड़ी नास और सोचो इस तरह का चकरी शायरी की नो चलाल उखान माने स्वार शकाब से माशूम और पसीमन देगा प्लस पर नाबिगो तेरे खैर नमाज सरा को की जान से दोस्तों तो چې باندې تاسو ډېر پریشان وئ د بچیا ته پدې کې څونه په دې دا سي بادشاہ ته میامه ویلې شي نو ویلې ته جواب درته او په دې ته کني سمان سره خراب کیږي نه دې پلار سي دې بندا او ما هم چې شاید بندا دور نو څه کوله هغه لوی شاعران چې یو شی تاسو ته جواب نو دوی له کوم شی دا نو نامې راځي نو ته ویره ورته ته کوی وایي او ته ویره چې دا مې ولوي تخف الأرض إن تفقدك يوما تخف الأرض إن تفقدك يوما وتبقى ما بقيت بها ثقيلا تقول لك ده فاسانة لأنك موضع القصاص منها لأنك موضع القصاص منها فتمنع جانبيها أن تميلا دا مسکا چې ته دې هغه کاري هغه ټکای دې کاري هغه چې دکې ته هغه نو چې کوم طرف ته مقصد دا چې ازور وی نو ته باندې طرف ته چې وایي دې نو ټول نظام په پتا باندې او شي فتمنا ته د دوه جانبین دې نه چې باندې کې چې هغه یو بل طرف ته چې مایل شي بالکل مستقیم وي ټول نظام بچوي برقرار وي او کتنوي ټول نظام به شي سلام علیکم یہ خدا نصر نچ سبا ورغه نابغان اکثر نشان ورکړ بادشاہ نعمان بن منذر او ډیر زیات خوشاله او جوابي جواب دی دراوستر اصل سره خوشاله هغه کرا وتړل کام ته ورکړ تیرې چې نسل یو هم دون عادي اکثر بهرحال کتابدار زهير بن ابي سلمى ابا يهودو نصارا او علماء سره کې ناستو پاستا کولا نو دغه ولیدو چې زه اسمان ته خېم او بس قریب و چې داسې کینارو ته لاس کې کومر واچو چې په دې کې ځل پرې وکړ نو چې کله دا علماء ته بیان کړ نو یې وویل چې دې تعبیر دادا چې دا تبا اسلام زمانہ مندا نہیں اگر تکا دیر خواہشتا چیزا مشرف مل اسلام جو ہے وہ تمام مندا نو دیکھ زیاد خفش نو دا زمان دوبالا او طویلیلا چی گورا زخو بدا زمانہ نکنیلا او کتاسو دا زمانہ مندا کڑا کتاسو پدی سلیبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ایمان چکو نو خپل کارونو کې مصروف و نو پدې کې اتم کال د هجرت و چې پدې کې کاپ سے خپل ورور بجیر ته ویلا چې ګورو پلا موږ ته وصیت کړو
نو ته لاړ شه او د دې کس تپوس صحیح احوال واخله چې بیا موږ په دې باندې چې ایمان راوړو. نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دربار داسې و چې ازلي بدبخت پنو نو الله تعالی د دې دربار نه محرومه نه کړ. دې وجه نه به کفارو ځای په ځای کسان ودرولي چې حضور صلی الله علیه وسلم ته ورغلل او منی کول چې څوک دا کاهن دا ساحر دا فلانه دا چې څنګه یې تعریف پښیمان کول. ځکه دوی ته پته وه چې د دربار ته د اخلاق د انوارات د شفقت د رحمت د محبت د هغه پرشکو چهره مبارکه هغه څوک ویني چې بیا ازلي ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه درجه کې نه نو هغه الله تعالی چې بیا مشرف دی د اسلام. نو چې بوجیر صاحب دا فورا متاثر اسلام کې راغلی په دې باندې کار خفش ورور چې اول پر راتلې ما سره باندې تاسو کوو به ګډوډ عربو هغه ذهنیت د دور جاهلیت په تاسو سره نو کاب خپل ورور ته اشعار لواستول چې دا د فکر نه ده چې ته مسلمان شې او دا هغه زمانہ وا چې چا به د اسلام خلاف اشعار ویله حضور صلی الله علیه وسلم با هغه محدود نقد راو چې بس د دې چې کو حتی چې کله کعبه مبارکي منتظم به نیولې او بیا هم دغه عفو نو کعب سے به مبارک الله دې اشعار دورو تدا اشعار استوي چې دې مفهوم دا مختصر الفاظ دي چې تا دا خو کار نه کړای چې تا د توحید پیاله سکړې دا حضور صلی الله علیه وسلم تا دروس کولا ابو بکر صدیق سے زیاتی مور هم څه چې پردار کړه او مقصد تا د خپل پلان نکدین چې د پریخیدا او دا په دې نه ما دین دا نه تا پلان نکدین دا او تا ما تعلقات سره کټ دي ادینه باندې کچې تا تاوان نشي سبتا تا ځان لکټ کوی بسم الله نه درته موږ چې څوک راځي سره دې بسم الله رنګ مشیا داسې کیږي هغه اشعار دا مفهوم یې کوي الا ابلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لك سقاك بها المأمون كأسا ربية فأنهلك المأمون منها وعلك ففارقت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء وغيرك تلك على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إما عقلت لعلك. نو بیا بجیر سے چنے محدود نم کو حضرت نمی کو نو بجیر سے پہ اخیر غرور کو نو دی غرور شفقت تاس معلومی نو ایغا ودا دا اشعار واستول چی گورا غرور رئیسا دی دربار دا دا دی مایوسی دربار دا دا دی شفقت دربار دا دا دی رحمت دربار دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دا آگا دی معاف کی او دی قل پلار نکو دین کنون حرام دا آگا غلط دا آگا مقصد باہیات دی آگا باطل دا دین چکا پریدا او دی دربار دا چسا رئیس او دا دین دا سداش کی دنیا دی ہم بیا کامیاب دا آخرت دی ہم جدا کامیاب نو یہ خدا اشعار واسطہ من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي احضر الى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو اذا كان النجاة وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم. کام لار خپل قبیله ته مزنی قبیله
قبیله ته دوی د مزینه قبیلې سردارانو هغه ته یې ورته ویل چې تاسو باندې ما امداد وکړو هغه ورته ویل چې امداد ورته یې مونږ ډېره سپینه نه یم پلار دې په دې چې کولې خبرې راکړي تو امداد شي موږ مسلمان شي که حضور وایي چې ویلې شه ټوکړې ټوکړې په ټوکړې به دې وکړو نو دی مایوسه شو او دا اشعار یې ویل وقال كل خليل كنت آمله وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول چې ما ته هر ملګری ویل چې ما ونه امید ساته چې موږ هیڅ امداد نشو کولی موږ تا نه مشغول نو دی وایي چې ما په جواب کې ورته وویل فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول ما ورته چې بس پرېږدو مالات تاسو پلار دې نه زورغه او دې دربار ته اج کوم تقدیر لیکلي هغه او کمر کې کی نو ورځواسي مارشتا او کماف کې کی نو کامیابی او بیا مې ویدا او ته وینا بیا مې دا وکړه كل ابن انثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول جهر مؤنث نسیږي دلای ګورت په جنازې په کټ باندې اوستره او بیا چې کله دربار راغی څنګه راغی شپې راغی ابو بکر صدیق سے فاتح دی یو روایت مطابق یا حضرت علی سے فاتح یا بل صحابی فاتح شپوا اکثر دین چې ابو بکر صدیق سے سره د سابقہ تعلق و جاہلیت زمانے کې فاتح شپوا ایک کوه چې سحر د موږ وسی حضور صلی الله علیه وسلم شان اقدس دا چې بیا به موږ نه بعد سلام واړو نو مخ په صحابه درواړو کنه به وحی برابرې وا اوبه او بیان کړه کچا به مشکل و هغه به واردله چا به کله خوب لیدل او اوبه ورته ویلا نو دا گفت شهید مجلس کا قائم شي چې کله هغه قائم شي وي کله ایسا او تابع لسان والے داس په مخ پټ کړی ځکه که مخ تشکاری او څوک دی او پیژنې نه مخ کې نه نو توري باندې ویواله است ته مباح دم کی نو مخ باندې پټ کړی نو د مخ پټ کړی چې کله حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سلام واړه نو دی ورغی او د خپل لاس کې د خیر لاس چې کوي ما تدا او هغه حاصل د الحمدلله چې هغه سه په محراب واقع ماده کسته چې د ټولا ویل او دا مې خدای نه سوال کړو او خدای پاک قبول کړ هغه موږ راوستل ووایي دا موږ نو دا سي نو دا هغه دا بیان کړل حتا وضعت يميني لا انازعه في كف ذي نقما تنقيله القيل چې په هغه ځان کې می خیال اسور کې دی ورنه باسنو او د خبره بس د خبره او به او ته ویلا حضور چې کتا ته ډیر ګناهګار دی چې دې معاف کی تو بتائی متله ول متله حتی چې کعب بن زهير درته اسلام معاف کی متله هغه معاف در دې سام درې تله انا کعب بن زهير جئتك نادما تائبا حضور صلی الله علیه وسلم دا نو دوی چې تا داسي ویلی او تا داسي کړی دی تا هغه او دا نه غفرت سراپا شفقت سراپا رحمت عدالت دوت ویل قم بئت ان رسول الله اوعدني بئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول چې دې تمام خلق ویلي چې حضور تا مړې او ما حضور تا د عفو امید تا ما تا د عفو دا شی میور یو عرب او دې دغه مخنو ما ته نه بند کړه خان پر بیا ملاوي ته حتی د حجره عائشه رضی الله عنها خامخناس کامان سوال ما ته متویل تاسو یقین مونږ چې دې شی تراو والله دونه چړلی چې سب چل شخص اسوان کو ځکه په مفهوم اشبتا چې دې شی تراو وقال هم بئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول لله مأمول
دې کې د یو انصاري صحابي پاسه او یې ویل چې حضور پرې چې رسول الله نو خامخا انسان ودې د پزړه کې هم لږه راغی نو د دې قصیدې کې انصار صحابه کرام نه یاد کړي بلکې یو بدري ځای د سینارای باندې اشارتان حج و هم دې چدا کړي نو چې کله ختم شو قصیده حضور صلی الله علیه وسلم چې دې شعر تر ورسېدل ان الرسول لسيف يستطاع به مهند من سيوف الله مسلول حضور صلی الله علیه وسلم پر چادر مبارک کنا اصل قصیده مرتضی ابدا قصیده مرتضی لا تبوی پکار دی ادي خوب واقعا اصل قصیده دې چادر لوی تاریخ د مقدمه کې ما چدا لیکلای د ټول په مختصر وخت بیان کړی بهرحال نو چې کله قصیده ختمه کړه حضور صلی الله علیه وسلم ته تبسم فرمایله او د ویل چې حضور صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا کتا چې د انصار ماده هم په دې کې کړي وای دې قصیده باندې هم کړه علماء وايي چې د باندې سعاد ادبیات د منظور نه متاثر څنګه دا په مخ کې نه کړل دا داسې شاعر چې فیل بدی التقیس اشعار ویلا او د انصار په مخ کې د حضور په وینا باندې هم خوشاله بیا خوشالي د خوشالي وا لوی مقصد ملک او سردار د مشرف په اسلام کو لوی شاعر او خاندانی سره وو نو انصار هم خوشال مهاجرین هم خوشال حضور صلی الله علیه وسلم په باندې چاپ اسلام سونه خوشاله د احادیث مبارکه او کې نو هغه متعلق 30 اشعار ویلا اساس د تپینځوان من سره کرم الحیات فلا یزل من سره کرم الحیات فلا یزل فی مقنب من صالح الانصار وای چې څوک دا غواړي چې زه خو بولی کې شم ادي چالش انصار تزن الجبال رزانة احلامهم واكفهم خلف من الامطار عقلونه کوزا متانت کی او وزن کی غرونو سره برابر دي او لا سونه دی ورېزو کای مقام کې کورېزي نو ورې نه دی ورې تو صحابات هم چې شایدا کافي المقرهين السمهري بأزرع كسواقل الهندي غير الحصار او دشمن سره په مقصد دا سمهري نه زو او وګدو ټول سره جنگي اعلان وسره او دشمن ته چې کله مخامخ ورني نو مجاهدین چې جهاد کې سترګې تورې کړې حسین به دشمن ته مخ ورته وي د سترګو کې ته وای کسریس کاروټي ته ورته چي والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير قليلة الإبصار او بیا خپل جانونه مالونه دولتونه هر څه په دین باندې او حضور صلی الله علیه وسلم باندې شي والزائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار والبازلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وقبة الجبار والبازلين نفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسقوة الجبار وفي رواية كذي والبارعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وقرار بہرحال دی کے دا بانن سوال قصیدہ دے تاسو چکما مم مقصد دار چکیڑا دی باندې بیا دا شرح ما تاسو ته مخکې ویلو چې بیا داعیه پیدا شوه چې جانان په حق